یو کس د امام صاحب سره اخیرنی رکعت را لاندې کو، صحیح ده، او دی بیا مولوی صاحب سلام وګرځو او دی بیا ودرېدو، یو رکعت یې وکړو ځان له، صحیح ده. نو آیا دی به په دغه ځای کې په تاهیه باندې کینی کو نه ډایرکټ په پاسي؟ نو ډېرو ملګرو دې باره کې تپوسونه کړي، ما وی چې یو شارټ ویډیو تاسو ته سازه کما، مولوی صاحب مثال پکې ورکوه بیا موږ پوهېږو. صحیح ده جی. ګوره مثال کے طور پر هر یو مونځ چې دی ښه، اکو په پټه مونځ دی اکو په ښکاره مونځ دی، یعنې د ماسپښین د مازدیګرې مونځ دی او که نه د سارې ماښامې ماخوستنې مونځ دی. زه رالم او امام صاحب ولاړلی او اخرنی رکعت مې د امام صاحب سره را لاندې کو، صحیح ده، او په تاهیه باندې کېناستم او مولوي صاحب وي السلام علیکم ورحمت الله، السلام علیکم ورحمت الله، مولوي صاحب سلام وګرځو، صحیح ده، او زه بیا پاسېدم دا نور مونځ پوره کوم. نو زه چې کله پاسېدم او یو رکعت ما وکړو او دو سجدې مې وکړې، د هغې نه پس په ډایرکټ پاسم نه، ولې زه به کښېنم په قاعده باندې به کښېنم ښه. ولې وجه پکې څه ده؟ وجه دا ده هلته چې د امام صاحب سره کم زه ناست یم، اخرنی رکعت ما را لاندې کو، د امام صاحب سره کښېناستم، هغه د امام صاحب په اقتدا کې زه ناست یم، او دلته چې کله ما یو رکعت وکړو نو زما یو د امام صاحب یو رکعت شو، یو چې مې د اذان له رکعت وکړو نو دوه رکعته شو، نو په دوو رکعتو باندې ناسته دا پکار دی. نو زه به څه کوم چې کله د امام صاحب سره اخرنی رکعت را لاندې کړم او امام صاحب سلام وګرځي او زه کله بیا ودرېږم یو رکعت ما وکړو، نو زه به ډایرکټ بیا راپاسم نه د سجدې نه، ولې زه به کښېنم او قاعده به کوم عبده و رسوله پورې به مونځ ویم، د هغې نه پس به بیا زه پاسم. په خبره پوه شوئ؟ ځکه زما دوه رکعته وشوه، ډایرکټ به زه بیا پاسم نه د لاولني رکعت نه، صحیح شو که نه؟ نو ډېرو ملګرو دې باره کې تپوسونه کړي، ما وایي تاسو ته یو شارټ ویډیو شیر کوم.